د چا چې 3 ماشومان بچي وفات شي نو دا د ده دپاره چې کوم دی هغه د جهنم یوه پرده ګرځي. او د چا صحابو عرض وکړه د الله رسول ویل د چا 2 بچي وفات شي نو د هغه ویل د هغه دغه 2 بچي چې کوم دی د جهنم دپاره ولدی کوم دی پرده ګرځي. ویل د چا چې 1 بچی پیدا شي صحابو عرض وکړه او مړ شي وفات شي لکه لاول د چا چې 3 بچي وفات شي نو د پې صبر وکړو نو دا د جهنم دپاره د دپاره پرده ګرځي. بیا صحابو عرض وکړه د الله رسوله ویل د چا چې 2 بچي وفات شي هغې باره کې څه دغه دی. پیغمبر علیه السلام ویل دا 2 بچي هم د ده دپاره چې کوم دی د جهنم د اور نه پرده ګرځي. بیا صحابو عرض وکړه د الله رسوله ویل د چا چې 1 بچی پیدا شي نو پیغمبر علیه السلام بیا وفرمیل ویل دا 1 بچی هم د ده دپاره چې کوم دی د جهنم د اور نه هغه پرده ګرځي. نو لهذا ماشومان د ماشوم په مرګ باندې والدینو ته چې کوم دی هغه صبر پکار دی. چې کله ماشوم مړ شي نو هغوی ته دا پکار دی چې په دې باندې چې کوم دی هغه صبر وکړي نو د دې صبر بدله به چې کوم دی الله تبارک وتعالی په آخرت کې هغه ورکوي چې د جهنم د اور نه چې کوم دی د ده لپاره هغه پرده ګرځي. کتابونه لیکي څنګه چې دا ماشوم دلته کې چې کوم دی د مور او پلار سره چیړ چاړ کوي او یو څیز پورې ونښلي او هغه چې کوم دی وختو کې چیړ چاړ کوي نو دغه رنګه چې کوم دی د قیامت په ورځ باندې به دا ماشوم چې کوم دی د خپل پروردګار سره هغه ناز او ادا به کوي او دغه رنګه چې کوم دی چیړ چاړ به کوي. حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دغه ماشوم ته به وویلی شي چې دا کوم په ماشومتوب کې مړ شوی دی ده ته به وویلی شي چې ځه جنت ته لاړ شه. دا به د جنت چې کوم دی هغه په دروازه باندې ولاړ وي. الله به ورته وایي ولې نه ننوځې جنت ته؟ دا به ورته وایي الله هغه وخته پورې زه جنت ته نه ننوځم تر څو پورې چې تا ما سره خپل مور او پلار چې کوم دی جنت ته نه داخل کړی. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي وایي ای د خپل پروردګار سره چې کوم دی هغه زدي ماشومه زه خپل مور او پلارم چې کوم دی د ځان سره روان کا او جنت ته یې بوځه. نو لهذا څومره لوی چې کوم دی هغه دغه دی چې کله یو انسان بچی په ورکوټوالي کې وفات شي او دا به چې کوم دی صبر وکړي نو دغه بچي په ذریعې سره چې کوم دی دا بچی به دا خپل مور او پلار به ځان سره چې کوم دی جنت ته داخلوي. تر هغه وخته پورې به دا چې کوم دی جنت ته نه داخلېږي تر څو پورې چې دا خپل مور او پلار د ځان سره جنت ته نه بوتلي. یو بزرګ واقعه کې راځي یو بزرګ ته چې کوم دی هغه مریدانو ویلې ویل صاحبه واده وکړه او واده له کول غواړو. هغه ورته ویل زما د واده ته چې کوم دی هېڅ ضرورت نشته زه واده نه کوم. خو په هر حال یو ورځ چې کوم دی غرمې وده او راپاڅېده او دغه رنګه چې کوم دی فورا یې ټول مریدان راوغوښتله او ورته یې ویل داسې کار دی ما د نکاح وکړئ زه واده کول غواړم. مریدان یې حیران شول چې اوسه پورې خو تا واده نه کوه اوس دې واده وغوښته. خو په هر حال یو مرید چې کوم دی خپله لور ورکړله ښایسته بچی له ورکړله او هغه یې ته چې کوم دی په نکاح کړله. چې کله یې ته هغه خپله لور په نکاح باندې کړله نو دې بزرګ چې کوم د نکاح حقوقو هغه ټول حقوق یې چې کوم دی د نکاح ادا کړله. د هغې نه بعد چې کوم دی څه وخت بعد د دې بزرګ بچی وشو او هغه بچی چې کوم دی بیا څه شی شو وفات شو. چې کله هغه بچی وفات شو د دې بزرګ چې کوم دی هغه شکر ویسته ویل چې کوم زما مقصد و هغه الله تبارک وتعالی چې کوم دی حاصل کړ. بیا دې ښځې ته چې کوم دی دا بزرګ ورته په خپله باندې وایي داسې کار دی که ستا د نکاح بل چا سره چې کوم دی هغه د هغه اراده یو کول غواړي چې ستا د نکاح حقوق هغه ادا کړي نو لهذا زه به تا د طلاق درکړم ستا واده ستا نکاح به چې کوم دی هغه بل یو ځوان شخصیت سره وکړم هغه به ستا چې کوم دی د نکاح هغه حقوق ادا کوي. او که نه ما سره چې کوم دی پاتې کېدل غواړي چې زما سره ته پاتې شي نو بیا داسې کار وکړه چې د نکاح د حقوقو چې کوم دی هغه دغه مه کوه مطالبه به نه کې بلکې هر څه ډېر تېر دي هر څه به درته میلاویږي خو د نکاح د حقوقو چې کوم د نکاح حق دی هغه به د ما نه چې کوم دی نه غواړې.
نو هغې هم نیکه وه، هغې ورته وویل لهذا زه ستا خدمت کومه او زه تا نه چې کوم دی د نکاح هغه حق نه دغه کومه. نو هغه بزرګ ورته ویل ډېره ښه ده. موریدان خبر شول چې بزرګ لا اول واده نه کوه، اوس چې کوم دی واده وکړه، بچی وشو، هغه وفات شو، اوس د طلاقو چې کوم دی نوبت پیش شو. نو ده ورته وویلې دې بزرګ چې یاره داسې کار دی، ما چې کوم دی دا واده د یو مقصد دپاره کوو، د خپل نفس چې کوم دی د خواهش دپاره ما چې کوم دی دا نکاح نه کوله، بلکې هغه مقصد زما دا و چې یو غرمه زه وده شولم او ما خوب ولیده او دغه رنګ مې خوب کې ولیدل چې پولیسرات تړلی شوی دی په جهنم باندې او په هغې باندې چې کوم دی خلک تیریږي. یو سړی دی په دغه پولیسرات باندې تیریږي او په دغه ځای کې چې کوم دی دا قدمونه هغه خویږي راخویږي. نو یو ماشوم چې کوم دی هغه رامنډه کړله او هغه د لاسه ونیو کلکو او د بجلۍ د پړق په رنګه چې کوم دی په دغه پولیسرات باندې هغه څه شی کړ تیر کړ. نو وایي ما د فرشتو نه تپوس وکړ چې دا ماشوم څوک و؟ وایي هغوی راته وویلې چې دا د دې سړي چې کوم دی هغه زوی و، هغه بچی و چې کوم په ورکوټوالي باندې چې کوم دی وفات شوی و. نو اوس یې دا پلار ځان سره چې کوم دی هغه ونیو کلکو او د دې پولیسرات باندې د بجلۍ د پړق په رنګه ځان سره واړه او لاړ جنت ته چې کوم دی هغه څه شی کړ داخل کړ. نو وایي ما ځان سره سوچ وکړو چې زما په نور منځونه او هر څه ډېر تیر دي، خو دا یو خزانه چې کوم دی هغه زما نشته دی. نو وایي د دې وجې نه چې کوم دی هغه ما څه شی وکړ، ما واده وکړ، د هغې نه بعد زما بچی پیدا شو، هغه مړ شو. نو ما د چې کوم دی چې کوم زما مقصود و هغه حاصل شو چې مال که نور څه مې په دغه رانشي او دا کوم ماشوم زما په ورکوټوالي کې وفات شو، دا خو مې د قیامت په ورځ چې کوم دی هغه څه شی وکړي، سفارش خو به مې وکړي که نه، او دغه رنګه چې کوم دی د جهنم نه مې بچ کړي او جنت ته راتلو والا خو مې جوړ کړي که نه. نو لهذا په داسې څیزونو باندې چې کوم دی په داسې حالاتو کې چې کله زموږ ماشوم وفات شي یا ماشومه وفات شي، په هغې باندې والدینو ته صبر کول پکار دی. الله وایي ان الله مع الصابرین، یقینا الله تبارک وتعالی د صبر کوونکو چې کوم دی هغه ملګری دی. نو الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ټول له د عمل کولو توفیق راکړي او الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ټول صبرناک جوړ کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.